زمونږ د خلیل خیل بابا الوادي چې کوم د پیرنګي خلاف یو زبرګ سړی او د پیرنګي خلاف هغه کلونه زمونږ د کندي په جومات کې تیر کړل چې په ما د پیرنګي مخ نه لګي. د تورنزو بابا جي په غدا کې زمونږ خاندان د پیرنګي خلاف ولاړو او د هغې د وجې زمونږ د قوم نه 14,000 جیره بزمکه واخیستې شوه او هغه پیرنګي خپلو ملګرو او خپلو مددګارو ته ورکړه. اوس هم د خدای فضل دی چې موږ رسه محتاج نه یو. زمونږ یو ډېر ګڼ قوم دی. زمونږ په قوم باندې هیڅ قسمه غلطه ګوته نه ده اوچته شوې. زمونږ قوم همیشه د غریب سره مرسته کړې ده. زمونږ په حجرو کې غریبانان او عام خلک زیات په تاسو ګوره. دا د خلیل خان بابا د هغې زبرګۍ لحاظ او برکت دی چې انشاءالله تعالی د دې کلي یو سړی دا نشي ویلی چې دا قوم په څه شي کې چاته کوز راغلی دی. منګه 15 خاندان او د هر خاندان موږ د مخکې ورځو کې مشري هغه کړه. دا تنظیم زمونږ 50 کاله 50 کاله زوړ دی. دا زمونږ پلارانو په ډېر جدوجهد راجمع کړ او دا د تنګي د ټول نه ګڼ قوم یو ځای شو او زمونږ دا مزل روان شو. دا د 15 کاله وشو څه د پاسه چې انشاءالله تعالی موږ مغه شانتي یو د مخکې نه هم ګڼ شو. مینه هم ډېره شوه او موږ په دې علاقه کې د خدای فضل دی یو ښه نوم پرېښی دی بدنامه نه. زمونږ دا قوم د خدای ډېر فضل دی چې د دې جنګ جګړو نه بار پاتې شوی دی. په تنګي تحصیل کې محمدزی، عثمان خیل، مومن، باجوړې، دیروجې، سواتې، حتی چې کم ستاسو په سوچ کې راځي دا ټول قومونه اوسېږي. خو لوی لوی قومونه محمدزی، عثمان خیل او مومن دي. اوس موږ بار راووتو دا حلفونه او دا هر څه موږ د دې وروڼو مخکې ځکه وکړل. زمونږ قوم زمونږ مشرانو دا فیصله وکړه چې دا قوم به د حقوقو لبادو دپاره دې معاشرې ته بار راوځي. زمونږ دپاره مومن، عثمان خیل، محمدزی دا ټول د خدای پیدا کړي خلک دي، مسلمانان دي او لویه خبره ده چې دا ټول پښتانه دي. په هر قوم کې ښه هم شته، بد سړی هم شته، په یو کلي کې هم ښه او بد سړي. نو دغه شانتې دا څوک نشي ویلی چې دا قوم ډېر ښه دی او دا قوم ډېر خراب دی او دا قوم خپل. دا چې څونه قومونه دي دا په دې ځمکه پراته دي، دا یو حقیقت دی. د دې حقیقت نه څوک انکار نشي کولی. نو چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی نو په جنګ جګړه خو زمونږ خاوره هم سره کېږي، زمونږ بچي هم خوارېږي او په دې کې خو چې دی خیر ښېګړه نه کېږي. دا خو د بدو طرف ته خبره ځي. نو موږ چونکې ګڼ یو د خدای فضل دی زمونږ مټ هم شته او بل دا دی چې موږ غیر متنازع زمونږ چا سره هېڅ شر شدت نشته. زمونږ د خاندان چا سره دښمني نشته. زمونږ هر چا سره دوستي ده او موږ په دې خبره ولاړ یو تر اوسه پورې د مشرانو د وخت نه. نو موږ دا سوچ وکړو چې اوسه پورې موږ یو بل له منډې والې ولې نه د علاقه کې موږ بار راوځو او د خلکو خدمت وکړو.